د عاشورې په ورځ یعنی په 10 محرم باندې چې کوم کس په خپل اهل و عیال په خپل بچو په خپل کور والو باندې چې د بهترین خوراک وکي یعنی عام ورځو کې چې کوم خوراک کوي د هغې نه پې لږ ښه خوراک وکي بهترین خوراک پې وکي وسعت پې وکي نو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په راتلونکي کال چې څومره د رزق دی څومره ترتیب دی الله رب العزت په ورته ډېر په بهترینې طریقې سره برابر کړي او ټول کال به الله رب العزت بهترین رزق چې دی دا وخوري او دا زموږ د بزرګانو یوه تجربه هم ده چې هغوی دا لیکلي دي چې یاره کم مسلمان په دې ورځ باندې په خپل اهل و عیال باندې بهترین خوراک وکړو ښایسته خوراک یې پې وکړو نو الله رب العزت به ټول کال په ده باندې ښایسته رزق وخورئ او په اسانۍ او په بهترینه طریقه باندې به درته رزق ورکړي نو په 10 د عاشورې باندې کوشش دا وکړئ چې په خپل اهل و عیال باندې بهترین خوراکونه وکړئ الله رب العزت به باندې ټول کال چې د بهترین خوراکونه کوي انشاءالله رزق به درته الله رب العزت پراخه کړي. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ ناظره تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسایل څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ داخله وکړئ تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.